الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. معزز و محترم کمانه داسې ګاډي وړي خبرې شوي، زه داسې لږ جذباتي غوندې سړی یم، نو زما د دې خپلو ملګرو نه معذرت کوم، الله دې تاسو خوشحاله کړي. زه یو دوه خبرې تاسو ته کوم. ما تاسو ته مخکې ویلي دي، بیا ویم زه به تاسو ته لږ څه وایم چې مونږ به همیشه هغه خبرې منو چې هغې کې د متکلمینو حوالې وي، چې د متکلمینو نقل نه وي. دا د ما تاسو ته شروع الخوت ښودلي دي. تاسو چې دا څونه حوالې ورکوئ، دا که تاسو 150 حوالې ورکوئ، خو کتهی کې چېرته لاندې د متکلمینو د کتابونو حوالې وي، نو زه یې سره منم. او که د متکلمینو د کتابونو حوالې نه وي، نو ما یو متل ویلی، خو خیر د په هغې د ما ملګري خفه شوي دي، خو دقه زوړ متل دی چې لږه ګزاره ورسره کوئ. علې به منو چې حوالې وي، چې حوالې نه، او بیا هغه حوالې چې معتبر حوالې راغلي. خو زه به اوس خیر د 120 سپیډ کې وچلېږم، او څکه چې تاسو هم 120 کې چلېږئ. یو چیلنج به درله درکوم. ښه چیلنجونه زه تاله نه درکوم، خو یو چیلنج درکوم. چیلنج مې ور هلک اکبر علي، چیلنج مې دا دی چې تاسو مونږ ته وایئ چې مونږ به ماتوریدیت دیوبندیت چینی، نو مونږ ماتوریدیت نه منو. دیوبندیت چینی، مونږ ماتوریدیت نه منو. زه تاسو سره لږه خبره په دې باندې کوم. دا زمونږ د اکابرینو کتاب دی، دا المحند علی المفند دی. په المحند علی المفند کې صفا تشریح په دې خبره باندې کړې ده چې مونږ په عقایدو کې ماتوریدیان او مونږ په احنافو کې فروع. نو چې ماتوریدیت وي، نو مونږ یې منو. چې ماتوریدیت نه وي، نو دا ځان سره یاد ساتئ. که چېرته داسې مسله راغلي، تاسو وایئ د علماء دیوبند اجماعي عقیده، ما تاسو ته د علماء دیوبند حوالې پیش کړي. اجماعي عقیده خو بالید وه چې کله په دې باندې ټول علماء دیوبند د اتفاق راغلی، په دې باندې زمونږ د کوډي د شیخانو د ثلثال حقانیه، اختیاري غیر اختیاري، پلان دا زما په لاس کې د تقي عثماني صاحب کتاب دی، او بس د احمد مدني صاحب چې علماء دیوبند ماتوریدیان اشاعره دي، هم ماتوریدیان دي. په بعضو مسایلو کې هم اشاعره راغلي. مونږ دا زما په لاس کې د حضرت مکتوبات شیخ الاسلام راغلي دي. مکتوبات شیخ الاسلام کې هغه فرمایي جو कि दारूल देवबंद के चार्टर में है, हम मशरब होना ज़रूरी करार दिया. हमारे काबिर मुक़ल्लिद है, हनफी है, सुनी है, मातुरीदी है, अशअरी है. दगा शांत है पर रसाइल दा قاضي طیب صاحب کې دا مسله محققه شوې ده چې مونږه ماتوریدان یو. زه یو چیلنج تاسو ته درکوم. زه چیلنج نه درکوم، زه چې څه وایم چې ماتوریدیت او اشعریت په دیوبندیت مخکې دی. دا به زه تاته د اکابرینو په کتاب کې خیمه ان شاء الله چې دیوبندیت چې اشاعریت او ماتوریدیت دا مخکې دی، دا اصل دی. دیوبندیت ته ډېره فرع ده. په دې باندې د دویمې درجې طالب هم پوهېږي چې دا اصل دی او دا بله فرع ده. زه دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې نه کله مقابله د دیوبندیت راشي او د ماتوریدیت راشي، مونږ به دیوبندیت الو ماتوریدیت ته پرېږدو. په ټول دیوبندي لټریچر کې ماته د یو مشر یو خبره وښایي، زه به سره دا خبره چې ومنم چې لکه کله مقابله د ماتوریدیت راشي او د اشاعریت راشي د دیوبندیت سره، نو مونږ به دیوبندیت الو او ماتوریدیت او حنفیت ته پرېږدو. لکه چې تا ماته یو ځای کې ویلي، خو دغه الفاظ نه وایم، دا به مونږ د خپو د لاندې راولو. ماته یو د اکابرین دیوبند قدما، دا کابرین دیوبند او صد خلق، دا کابرین دیوبند د اوس زمانه خلق، دا د ټول لازمه شي د دې په لټریچر کې ماته یو حرف په دې باندې وښایي چې مونږ به چې د ماتوریدیت او د حنفیت او د ماتوریدیت او د دیوبندیت او د حنفیت او د دیوبندیت مقابله راشي، نو مونږ به دیوبندیت الو ماتوریدیت او حنفیت په پرېږدو. تاسو ته ما چیلنج دی چې دا تاسو ماته د کابرینو په وینا کې، لیکلو کې، خطونو کې، مکتوباتو کې، ملفوظاتو کې، لټریچر کې وښایي. زه سره دا خبره منم. زه بسم الله الرحمن الرحیم شروع اوس تا حوالې رالی. ښه دا دي چې بعض اختیاري دي او بعض اختیاري نه دي راغلي. رمضان افندي شرح د شرح العقائد قوي ترين متکلم چې زمونږ علما وته د قسطنطینیه عظیم ترين سړي. واما الكرامات فهي بخلاف المعجزات فان الولي ربما يقدر ان ياتي بها وربما لا يقدر. دا ستا خبره چې کله قادر وي، کله نه وي، کله اختیار وي، کله نه وي. دا والا وروړه ها دا شوی. اوس کوته چې دا خو قدرت دی. والا مولانا محسن طارق صاحب حواله درله جواز مذهب المحققین، دا زما په لاس کې شرح عقیدة الکبرى دې ته موږ سنوسیات ویو. دا یاد ساته والسنوسیات والسنوسیات. سنوسیات سری دا سنوسیات دي، دا داسې د اردو کتابونه نه دي راغلي، دا سنوسیان دي. مولوی صاحب دا خبر ځان سره پیدا نه بروستو باقي. ومذهب المحققين جواز وقول خوارق كلها يد الولي باختياره وبغير اختياره. کله نا کله په اختیار سره وي، کله نا کله په غیر اختیار سره.
سنوسیه شرح عقیدة الكبرى جلد نمبر دا 15 کتابونه یو شان غلي 555 صفحه غلي دا د سنوسیات دي ته موږ سنوس د ماتوریدیان او پلار او چې ماتوریدیان او شاعرت نروتی دي د خېټنا سوق دي وای تفتزانی سوق تفتزانی علامات تفتزانی چې دا ماتوریدیان او د اشاعره جائز د ماتوریدیان او د اشاعره قوي سره دي الولي هو العارف بالله تعالى العارف الصامت والكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبله بلا دعوى النبوة وهي جائزة ولو بقصد الولي دا جائز راغلي اگر کچرته په قصد د ولي سره راغلي قرآني عظيم ترين لوی متكلم الياس قرآني شرح الأقاعد بخلاف الولي فقد لا يقصد الإصحار قد دپاره د تقلیل وي هغه کې همیشه جانب مخالف ته اتباع وي یعنی قد يقصد یا يقصد قد لا يقصد الى اخره دا سوکتي الجويني الا سشيني جويني نو سو كما جويني سوي جويني ارشاد دی او شرح الارشاد زما دا داوا ده تاسو خبر کېږئ مو چې ما ته په یو کتابخانه د پیښور کې درې شرح ارشاد یو ځای وښایه د ابن مقترح د ابن بزیزه او زما دا خیال دی چې د اصفهاني شرحه دا به د شجاعت حجابي سره هم نه وي چې هغه ما په دې فن کې ملګری سړی راغلی دی د شرح ارشاد سبب زوردم د ارسال حقانی لاس بخکلوما چې ستا شرح ارشاد ما د ارشاد نه زیات شوی دي ته ما غټ متکلم راغلی خو یقین می پنه راځي خبره ودا کوله ثم مجود الكرامات تحزبوا احزابا فمن سائر إلى أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن تجري من غير يسار ويختار من الولي وصار هؤلاء إلى أن الكرامة تفارق الموجودة من هذا الوجه وهذا غير صحيح لما سنذكره شرح إشاد سرد خپل شرح روان دي دا امام جويني دا الأشعري الشافعي عظيم ترين كتاب راغلي دي دا شرح الإرشاد دا أصفهاني شرح الإرشاد دري شرح الإرشاد دي دا ابن بزيزة شرح الإرشاد دا ابن مقترح شرح الإرشاد او دا شرح الإرشاد دا الله دا ما انور تاج مولوي سے پخادے کی دیر على بل الرضور ناشنا ترين كتاب شرح الإرشاد كي وصار الآخرون إلى تجويز وقول كرامة على حكم الإختيار فحكم الاختيار معنی کلمه کړه راځي دا څه شی راغلی دی یا مناسب دا الاساس شرح الإرشاد دی ضروری دی چې لکه ګوره دا معجزې داري بسم الله الرحمن الرحيم والكرامة ميراث مقام كسبي مراد داري چې کسب ول اختیار تا شابه الله کوالک جمع الجوامع دا سره لمده کلامنا اصول فقه ته د علامه سبکی او د علامه سبکی په متن باندې د علامه محلی او د علامه محلی په شرح باندې د علامه عطار چې زما په کتابخانه کې 15 کتابونه د نور نډکتي یو هغه کتاب چې د نور نډکته دا مکتوبات د امام ربانی دی او بل هغه کتاب چې د نور نډکته او زه تاسو ګورم نو ماته نور راځي هغه جمع الجوامع د عطار دی جمع الجوامع د عطار مشهور سړی سره جلد نمبر 2 صفحه نمبر 481 جائزة وواقعة ولو باختيارهم وطلبهم او طلب کتا سے اعتراض کوي نو ما سره 130 جوابونه دي ان شاء الله بیا د کوم فبکیږي ما دا زمونږ د دیوبندي ولکه دا دیوبندي اکابرین شروع شوه دا زمونږ د دیوبندي قواعد کتاب د مفتی سجاد الحجابي مقدمه کې لیکل دا وای اقام مفصل ومدلل عقائد اهل سنة والجماعة جلد نمبر اول صفحه نمبر 584 فرق تو مابین معجزے اور کرامت کے فرق کوئی بعض ائمہ نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ کرامت کبھی کبھی ولی کے بغیر قصد اور بغیر علم کے صادر ہوتی ہے کله نا کله نو چې کله نا کله شنو پات چې کله داخل شي دا د تقلید لپاره راغلي په دې مسلو باندې ان شاء الله ځان پیوي او بدل پات د تنه استعمال او ان شاء الله دا تنصیف المشامع څنګه چې د جمع جوامع شرح راغلي دي د قشان د عطار او د بنانی دا د علامه زرکشی بهادر زرکشی الشافعي المصري القاهري شرح راغلي دا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 331 فروع تقع الكرامة باختيار الولي وطلبه على صحيح عند أصحابنا المتكلمين صحيح عند أصحابنا المتكلمين داري دا کله نا کله په طلب سره واقع کیږي دا بنانی دا هم د قشانت د جمع جوامع شرح راغلی دا او بیا د بنانی باندې د محلي حاشیه باندې د بنانی حاشیه جائزه واقعه ولو باختيارهم وطلبهم الى اخره دا پس څه شی راغلی
دا سبل الخدا د علامه صالحي رحم الله لوی سړی د حنبلي ملسکه د مشکل راغلی دی زمونږ د داسې زور پوره شي